अस्सलाम वालेकुम। नन به خبرې کوو د پاکستان 15 کسان په غیر قانوني طریقې باندې افغانستان ته وړېدو کوشش کړی دی. آیا پاغي باندې څه کاروایی شوې ده؟ دې نه علاوه اوس ریسنټلی افغانستان ته چې کوم کډوال روان دي د هغې څه صورتحال دی؟ پروګرام کې موږ سره سید کبیر علی شاه موجود دی. کبیر ویلکم. مننه، خوشحاله کبیر یو خبر مخکې ته راغلی دی په کوم کې 15 کسان دي دا په څه شي کې ملوث دي؟ آیا دا څوک استی او ولې دي افغانستان ته ځي؟ ساجیبه غونته خبره ده چې کوم غیر قانوني افغانیان خپل ملک ته ځي د هغې ځای نشته دی. پاکستانیان پکې لابل پاتې چې 15 کس هغې موړي لګیا دی افغانستان ته. وجه څه ده؟ وجه څه ده؟ وجه خو لا تحقیق پې روان دی، گرفتار کړي دي. د هغې وجه خو به بیا بعد کې راوځي چې ولې خو دې کې چې کوم ایجنټ ملوث دی فهد نومې کس دی 50,000 روپۍ پر کس اخیستی دی د یو کس نه د اورېدو. مطلب لکه نادرا مادرا هر څه بای پاس کړی دی، نه ویزایي سم نه بر ډایرکټ په بارډر باندې اړای نه مطلب څه ډاکومنټیشن څه وای کنه ایسم نه 50 جعلی 50,000 روپے ګوره چې کمزې کې د پیسو خبر راشي، د رشوت خبر راشي، الته ډاکومنټس یو طرف ته شي. نو دلته هم ډاکومنټس یو طرف ته شوي دي. خو زه په دې سوچ کوم لګیم چې مارته سٹارټ کې خبرو کا چې الته د افغانانو ځای نشته نو چې دغه پاکستانیان څه د پاره وړېدل وجوهات یې څه ولې وړېدل. لکه موږ دام نشو ویلی چې لکه یو داسې ملک دی چې لاړ شي هلته پکې روزګار وکړي سړی یا څه کاروبار ځان له روان کړي، نو که څه له هم تلي د دې تحقیق به کېږي. زموږ ادارې به د دې تحقیق کوي. ګرفتار کړي دي کم چا ګرفتاره کړي دي او څه کاروایی اف آی ای کاروایی خپله کړې ده، هغې ګرفتاره کړي، سیل دی هغې ته یې منتقل کړي دي او بیا چې کوم دی په هغې کې به تحقیق کېږي. نو په دې کې به لږ ټایم هم لګي، ورځې به هم لګي، ځکه چې دا یو نوی خبر دی. مطلب نن په اخبار کې هم چاپ شوی دی. مطلب هسې که موږ د خبرې ته وګورو دا خو موږ ته نه لګي چې یو عام کس په داسې تللی. نو لکه په دې کې موږ ځکه څه نشو ویلی ځکه چې وګورئ نو ډیټا هم ټوله بای پاس شوي ده، جعلي ډاکومنټ جوړ شوي دي، بیا پکې یو ایجنټ هم زه خو تاته همدغه خبره کوم چې کوم غیر قانوني افغانیان کډوال روان دي نو هغې لس ورځې انتظار کوي، هغې ټوکن اخلي، د هغې د ګډ سکینینګ کېږي، د هغې خپل چې کوم سکین دی هغه کېږي. هغه مطلب د بارډر د کراس کېدو دپاره هغې په نادرا هلته کې یو خپل آفس دی هغې کې کېږي، بیا ځي مطلب کارډونه چک کلی کېږي، ویزه چک کلی کېږي، پاسپورټ دی، یو خپل پروسس دی. نو چې هغې شپږ او لس ورځې اخلي او دی په یو ګو کې اوړي 50,000 روپۍ ورکوي. خو شاباسي په دې ورکومه چې زموږ کومې ادارې دي نو هغې اف آی ای سپیشلی ګیر یې کو ګرفتار یې کو. پکار دغه ده چې دا په سریام مطلب منظریام باندې راولي او خلکو ته وښیي چې لکه دی ولې وړه وجوهات یې څه. ټیک کبیر کم 15 کسان تاسو چې ګرفتاره کړي، آیا کم کس چې ملوث دی، کم چې ورته دا جعلي ډاکومنټ جوړ ایجنټ هغه یا ایجنټ هغه ګرفتاره شوی دی؟ هغه خو لا ګرفتاره شوی نه دی، خو چې دا کم 15 ګرفتاره شوي نو دی ورته دغه ویلي دی چې لکه فهد نومې کم کس دی، ایجنټ دی، هغه چې کوم دی دا کار موږ له کړی دی او دغه 50,000 روپۍ. ګوره مشال یو خبر ورته وکړم، لکه دا په هر بارډر باندې تاسو ګورئ په هر ځای کې دا ایجنټان دا شي نه کوي. که چېرته ترکي ته ځې یا ملیشیا ته ځې یا مطلب کم یورپ کنټریز ته هم ځې، زموږ پاکستانیان ځي لګیایي او هغې چې کوم دی نو باقاعده ایجنټ ته لکونه روپۍ ورکوي، بیا بارډر کراس کوي، لکه د مرګ سره لوبې کول دي بارډر کراس کول. خو زه په دې نه پوهېږم چې دغه 15 کسان افغانستان ته څه تلل. لکه زه خو دا نه ګڼم کدي وایي چې یاره مونږ مطلب روزګار لتلو نو روزګار هلته نه بټ کم انټي هیومن ټرافیکینګ چې کوم سیل دی نو یې کې منتقل نو ټرافیکینګ خو اوبویسلی چې کم کار ته تلل هغه خو تحقیق به کېږي او تحقیق به راوځي او په کار همدغه ده چې دغه تحقیق واضح کړي چې کوم زمونږ مطلب د پاکستان عام ولس دی یا نور ادارې دي چې دا واضح کړي او وښیي خلکو ته چې د دې کار دپاره تله او دا مونږ ونیول. ځکه چې بیا پاکستان د افغانستان نه ګیله کوي که نه، چې لکه ګوره د هغه ځینه کسان راځي په پاکستان کې چې کوم دی نو کاروایانې کوي. نو نن دا لکه د حیرانتیا خبره دا ده چې لکه دغه 15 کسان مطلب مونږ دا نه وایو چې لکه زمونږ ادارو لیږل، که زمونږ ادارو لیږل نو بیا به ګرفتاره کول نه یا به ایسارول نه. لکه دا خو سوشل میډیا ته کېدای شي په دې کې اوس خبرې راوځي او پروپیګنډې هم ورپسې جوړې شي او د افغانستان له خوا هم جوړ شي چې وګوره کسان چې کوم دی 15 کسان یې راوړېده، خو لکه زمونږ ادارې نه دی کې ملوث دي نه چې کوم دی نو هغې ولله سپورټ ورکړی. که سپورټ یې ورکولی نو اوس به په افغانستان کې ناست وو. ټیک کبیر ریسنټ اوس سچویشن دی کوم خلک چې افغانستان ته واپس روان دي، کم موږ پهله خبره کوله 1000 کې بیا اوس 100 ته راکو شوي دي. آیا څه لګي تاسو کوم دا 100 دي د دې سلسله به هم جاري وي یا دا کم
حال چې روان دی نو دا شته خلک به هم دوباره پاتې شي. مشال یو خبر چې کوم د افغانستان لخوا راغلی دی پاکستان ته هغوی ورته ویلي دي چې تاسو لږ دا پروسس سلو کوئ. لکه تاسو 4000 خلک د ورځې راړوئ په بارډر باندې، نو دا موږ نشو افورډ کولی. افغانستان والا وایي لکه مطلب وي تاسو دې کې لږ سستوالی راولئ. خو دغه سستوالی ولې وایي افغانستان چې راولئ؟ که موږ ګورو نو دومره ټریلې ولاړې دي چې د لنډي کوتل خلک چې کوم دی هغه خپله په تکلیف کې دي. ځکه چې لکه په روډ باندې لکه اوس زما کور دی نو زما د کور مخې ته مې یوه غټه ټریله ولاړه ده. صحیح. نو نه زه کور ته ګاډی نه ویستی شم، نه ترې راویستی شم. بل دا ګوره په ټریلو کې خو ما ته اوس ته خبرو که ماشومان دي، زنانه دي، بوډاګان دي، لکه هر قسمه خلک دي. نو که زه د کور نه بهر وځم او هغوی ته ګورم نو زه هم خفه کېږم چې یاره مطلب لکه دا اوس څه روان دي. بل زه دا خبره خو مخې ته راله چې افغانستان وایي چې یاره لږ مطلب په لږ رالېږي که نه چې مونږ یې هلته په بارډر لکه هغوی به هم خامخا چې بارډر کراس کوي سکینینګ به کوي، هغوی به هم خپل یو پروسس به کوي، هغې ته به لار وباسي. نو کبیر که موږ وګورو نو د یو مذاکراتو ته هم نه تیارېږي. کوم پاکستان چې ډیمانډ یې هم دی نه پوره کوي، خپل خلک هم دی نه برداشت کوي، نو خیر دې جوړېږي څه؟ ګوره مشال پاکستان چې کوم ډیمانډ کړی دی ته نه که نه هغه ښه واضحه دی. لومړنی ډیمانډ هم دک و چې د پاکستان د افغانستان چې کومه خاوره دغه د پاکستان خلاف نه استعمالیږي. ټیک شو، او څه حده پورې لګیا دی هم لږ رکاوټ راغلی دی، خاوره نه استعمالیږي. الله دې هم دقسې ساتي ځکه چې ګاونډي ملکونه دي، بل دا چې مسلمان دي دواړه ملکونه. خو پاکستان دا وخت انختی دی د ټرمپ کاکا په مسله کې. ټیک شو، هغه به اسلام آباد ته راځي، هغه نورې جرګې کوي که نه. زه خو بار دا خبره کوم چې ګوره اول راشه د خپل کور مسلې ختمې کړه، د خپل کور جرګې اول وکړه. لکه ستا په کور کې دلته شر کېږي، جګړه کېږي، ته ځې د محلې چې کومې جرګې دي ته هغه کې لګې. نو چې در څو پورې زمونږ مطلب وزیر اعظم د نورو جرګو نه نیوزګار، نو دا یوازې ګوره موږ اکثر له بلیم کوو که نه صوبایي حکومت یا پی ټي آی حکومت چې یاره مطلب ټیک ده د صوبایي حکومت غلطیان نشته دی، لکه مطلب چې کوم انتظامات دي په صوبه کې لنډي کوتل کې هغه شانتي نشته دی ځکه چې هغوی په تکلیف کې دي. عام خلک چې څه کوي خپل اپنے مدد آپ لګیا دي کوي. خو لکه وفاقي حکومت له هم پکار دی چې د افغانستان سره خبرو کې. لکه ګوره دوی لاړه په دوحه کې ناستې وکړو، په ترکیه استانبول کې ناستې وکړو، سرنګ رونړو. ته خو خلک راولې د امریکې او د ایران نه، بټ کبیر کوم اسلام آباد کې چې مذاکرات کیږي نو هغه خو دا ویل چې نو ډېر پوزټیو هغه راځي که نه، خبرونه راځي. مې بي سیکنډ راوند هم ایکسپیکټډ دی. نو څه لګي تاسو ته چې کوم اوس که سیکنډ راوند سټارټ شو دې کې به ومني افغان مشال؟ ګوره پړک د یو لاسه نه خیږي. ټیک د زمونږ د پاکستان حکومت ته نه مطالبې کړي دي، خو د افغانستان هم څه مطالبې دي. مونږ دا نه وایو چې د یو بل د ناجایزه مطالبات ومنلی شي، هغه مطالبات دې ومنلی شي چې پای کې د عام ولس هم خیر. لکه اوس مونږ دا نه شو ویلی چې لکه پاکستان دې ورته وایي چې ته به زما هر څه منې خو زه ستاسو نه منم، یا افغانستان دې ورته دا وایي چې ته به زما هر څه منې زه نه منم. نو دا نه کېږي. څه به ته پرېږدې، څه به هغه پرېږدي، نو دا فیصله به کېږي. او که نه تم نه پرېږدې او زه هم نه پرېږدم او دا سلسله دغسې روانې، نو خوار وزار پکې څوک دی؟ ولس دی پکې. ټیک شو، پاتې شوه د کډوالو خبره چې لکه افغانستان پکې یو دا هم ایښي و چې یاره تاسو مونږ پسې کډوال رالېږئ لګیا. ټیک ده، دا افغانستان دی په نورو ملکونو کې داسې وګوره چې کم سړی بغیر ویزې یا بغیر ډاکومنټس په بل ملک کې پروت وي او هغه څوک نه رالېږي، نو پاکستان به هم نه لېږي. ګوره د حکومتونو د ملکونو خپله یو پالیسي ده، 50-60 کال یې دا وساتل. ټیک شو، پکې رشتې شوي دي د پاکستانیانو سره، مطلب ښه فیملیز پکې جوړ شوي دي. نو په کار نه ده چې لکه داسې یو تعلق ته خبره لاړه شي چې بیا لکه مطلب د یو بل سره د سترګو د لګولو پاتې نه شي. نو په کار دغه ده چې زموږ پاکستان حکومت او افغانستان حکومت ټیک د نورو له دې هم جرګې کوي، نورو له دې هم فیصلې کوي، موږ په فخر کوو په خپل ملک باندې. خو خپل کور خپل چې کوم ګاونډي ملکونه دي د هغوی سره هم ناستې پکار ده. دغه خبره ختمول پکار دی چې ټولو ولسونو ته چې کوم دی ریلیف ملو شي. تھینک یو سو مچ کبیر د ټایم راکول. امید کوم چې تاسو به زموږ خبرې خوښ شوي. ته نیکسټ ویډیو پورې راکړئ. ما ته زما ټیم ته اجازه درلوده.